رحمان الله ګوربز آی پی ایل په نیمه کې پریښی و، مورکۍ بیماره وه، واپس افغانستان ته راغلی و چې بیا د آی پی ایل د کې کې آر منیجمنټ د طرف هغه پسې سوال جواب وشو چې کله فیل سالټ د انګلینډ کلاړي کې کې آر ټیم پرېښو، د انګلینډ ټولو کلاړیانو آی پی ایل پرېښی دی، هغه خپل پاکستان سره سیریز دی. نو بیا ګورباز پسې سوال جواب وشو چې وروره ته راځه اوس د ستا ضرورت دی ټیم له. بیا ګورباز څنګه لاړو په هغې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو، چونکې ډېر تنقید پې هم خلک کوي چې مور یې بیماره پرېښه او لاړو، خو ګورباز دې حوالې سره څه سټیټمنټ جاری کړی په هغې هم د ویډیو کې خبره کوو. بل یونس خان د بابر اعظم حوالې سره څه اهم خبرې کړي دي هغه هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ، مخکې ملګرو سره یې ضرور شریکه کړئ. ګورباز طرف ته د ویډیو اخر کې راځو، خو ټول نه پیل د یونس خان حوالې سره خبره کوو چې یونس خان د بابر اعظم حوالې سره څه ویلي دي. یونس خان بابر اعظم حوالې سره ویلي دي چې بابر اعظم یو بهترین کلاړي دی، د پاکستان ګریټ کلاړي دی. پاکستان ته دومره ټایم کې د بابر اعظم غونته کلاړي نو ملو چې اوس کم کلاړي بابر اعظم ملو شوی پاکستان ته یو ګریټ کلاړي دی. جی بل د ورلد کپ حوالې سره ویلي دي چې بابر اعظم ګریټ کلاړي دی، خو زه به اله خوشحالیږم چې بابر اعظم د روان چې کم ټي 20 ورلد کپ دی دا د پاکستان د پاره وګټي، او زه د ټي 20 ټرافي چې کومه ده هغه د بابر اعظم په لاسو کې کتل غواړم، او ورسره مین اف د سیریز هم زه غواړم چې بابر اعظم راشي. دا یونس خان خواهش دی. تاسو له یاد شي په 2009 کې پاکستان د لپاره ټي 20 ورلد کپ د یونس خان په کپټنۍ کې پاکستان ګټلی و. جی یو خو د عمران خان په کپټنۍ کې د 1992 او ډي آی ورلد کپ پاکستان ګټلی و، یو د سرفراز په کپټنۍ کې چیمپئن ټرافي پاکستان ګټلی و په 2017 کې، او په 2009 کې ټي 20 کپ چې کوم دی هغه پاکستان ګټلی. پاکستان سره د سی سی چې کومې ټرافیانې دي، 3 ټرافیانې دي ورسره، یو ورسره 1992 او ډي آی ټرافي د یو ورسره 2009 ټي 20 ورلد کپ ټرافي د یو ورسره چیمپئن ټرافي 2017 ده. جی د حواله سره بل چې کوم اهم خبره ده جی د ګورباز حواله سره کوم چې د ویډیو سٹارټ ما د ګورباز نه وښتو، نو هغه باندې چې کوم تنقید کیدنو ګورباز چې کله تللی دی نو تاسو له پته را پړم باندې میچ کې ښه پرفارمنس تقریبا په 13 بالو 23 رنزونه وکړل، یو زبردست سٹارټ خپل ټیم له ورکو، او پلی آف سیمی فائنل کې ګوره دومره امپورټنت میچ کې چې د پریشر میچ نو الته دغه دی له هم پته و، د کې کې آر منیجمنت له هم پته و چې ګورباز یو ایکسپیرینس کلاړي دی، هغه موږ له ښه سټارټ راکولی شي. نو ځکه ګورباز پسې سوال جواب وکړو چې او بیا ګورباز د خپلې مور نه اجازت وایستو چې ته خو بیمار یې، او زما زړه نه کېږي چې زه لاړ شم، خو مور ولوي نه زه تا کتل غواړم، زه ستا کامیابي غواړم. مور چېرته داسې کولی شي چې خپل بچی د کامیابۍ نه منې کړي؟ د مور په اجازت باندې ګورباز تللی دی. جی ګورباز دا هم ویلی دی چې زه هر ټایم مور سره په رابطه کې مور سره خبرې کوم، او بل د هغې دا ګوره یو پروفیشنل دا د هغې لوبه ده، د هغې یو مطلب یو ډیوټي ده، د هغې یو جاب دی. څنګه چې یو سړی کمپني ورپسې یو سړی کمپنۍ کې کار کوي او کمپنۍ ورپسې کال وکړي چې وروره راځه بس ته چوټیانې ډېرې تېرې کړي، نو کور کې د هغه بیماري هم وي خو کمپنۍ ورپسې کال کړي، نو دغه رنګ دا د هغې هم یو جاب دی. او دې نه علاوه اوس په ګورباز الریډي یو اس اے له هم ځي، امریکا له به هم ځي، د آی پی ایل یو فاینل میچ یې پاتې دی چې وکړي، بیا به ډایرکټ یو اس اے له ځي، خپل ټیم به جوین کوي، ویسټ انډیز له به ځي خپل ټیم به جوین کوي، او هلته ورلد کپ ته تاسو له معلومه ده. او ګورباز د خپل ټیم وایس کپتان دی راشد خان سره په ټي 20 فارمیټ کې. جي نو دا اپډیټ سو د ویډیو کتلو زیاته مننه، ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. والسلام.